الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سورة العنكبوت آیت نمبر 8. په دې آیت کې ذکر د مور پلار سره د ښه سلوک کوي. الله پاک فرمایي ما انسان ته حکم وکړ چې خپل مور پلار سره ښه سلوک کوي. الله اکبر کبیره. په حقوق العباد کې الله جل جلاله لوی مقام مور پلار له ورکړی دی. سړی چې د مور پلار نافرمانه جهنمی دی. کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کچرته څوک چا مور پلار ژوندي او د دواړو فرمان برداري، د دې سړي لپاره د جنت 2 دروازې کولاو دي. او که یو ژوند دی او هغه د رضای خوشحاله دي نو د جنت یو دروازه د لپاره کولاو ده. که دواړه ژوندي او دواړه د نه خپي دته د جهنم 2 دروازې کولاو دي. او که یو ژوند دی او هغه ته خپي دته د جهنم یو دروازه کولاو ده. تاسو ته پوښتنه کوي چې الله رسول که چېرته د مور پلار په داسې خبره باندې خپي چې باغی کې ګناه هم د مور پلار دی، غلطي د چای د مور پلار دی، او ظلم کوي په بچی باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وَإِنْ ظَلَمَا اگر مور پلار په ناحقه خو چې د بچی نه خپای نو هغه ته بیا د جهنم 2 دروازې کولاو دي. تاسو ته پوښتنه کې د الله رسول ټولو کې زیات حق په ما باندې د چا دی؟ د مور دی. د الله رسول په دې پسې د چا حق دی؟ د مور دی. په دې خو پوه شوم چې الله حق د چا دی؟ د مور دی. او ورپسې د چا حق دی زیات په ما باندې؟ وی د مور دی. څو پیره فرمایل؟ 2 پیره. په څلورم ځل فرمایل ثم اباک، دا ستا د پلار حق دی. د مور پلار د بچی نه انتهایی زیات توقعات دي. دا څه ناشنا خوبونه د بچی په باره کې ویني چې زما بچی د زمانه پیدا شوی دی. څه عجیبه توقعات د مور پلار د خپل د دې بچی نه وي. حالانکه بچی ته د هغه احساساتو پته نه لګي کوم چې د هغه د مور پلار په زړه کې د هغه دپاره د دې وجه نه د هغه په توقع باندې پوره ونه خیږي. الله اکبر. دا ذکر موږ مخکې کړی دی، د مخکې په سورت بني اسرائیل کې
په دې ځای کې ذکر کوي چې هغه حدیث خو تاسو ته معلوم دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا مور پلار دواړه ژوند دي او یا یو ژوند دی او دا دواړه ضعف ته کمزوروالی ته ورسي بوډاوالی ته ورسي یو که دواړه او د دې اولاد د دې بچي د مور پلار پر رضا حاصلولو کې ځان جنت او نه ګټو په دغه عمر کې د مور پلار د خوشاله حاصلولو کې ځان جنت او نه ګټو دا سړی د خدای تباہ او برباد کی جبرئیل علیہ السلام میں خدای دې هلاک کی تباہ او برباد کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یقینا دا بدبخت دی چې د جنت په کور کې پروت دی او د وې چل کې بیا هم نه حاصلې د جنت ته سره ضرورت نشته د خوش قسمتۍ ته د سره ضرورت نشته کنه د دنیا زیات خوش قسمته بل شته د الله خوشالي د پلار په خوشاله کې ده جنت د مور د خپل لاندې ده جنت د مور پلار د دواړو د خپل لاندې ده یعنی دا په خدمت کې ده که الله ملاوي د غواړي هغه تاسو سره په کور کې ملاوي ستاسو د مور پلار په یو دعا باندې تاسو د هر څه نعمتونه د دنیا تمامه خوشاله ملاوي دي ما تاسو ته بایزید مستعمل قصه کړو کنه 12 کاله په خوش ځنګلونو کې میلا ګرځیدا د الله لپاره چې د الله محبت زما نصیب شي هغه د تصوف او د طریقت او اوچت مقام ما ته حاصل شي الله والو کې په بزرګانو کې په اولیاءو کې زما شمار شي دا هغه د لپاره څومره کلونه روان یو ځل په لار باندې تیروته بل ځای ته چته یو مرشد خواله چته الله والا خواله ته کور کله نږدې تیروته په دغه لار باندې چې چلو مور مو وینم اسیم ډیرو مرشد مور مې نه لیدلې ملاقات به وکم اره ماسختن ده نا وخت ده ورته کول مناسبونه غنل چې کچرته ز ورته کوم مور به وکړيږي یا به ویریږي یا به پاسي د بلستنی نه کټ نو پاسي راځي په دروازې لا ما ته ور کولاوي زما د وجه نه باغې ته تکلیف مې لاو شي انتظار کو دا ورکه سحر چې کله په لختي کې هغه بولې دي چې وبد د نن روان شي چې مور پاتې دل او تهجد مانځه د پاره او دس کې چې دا غوبولې دي نو د پته لګي چې مور مې پاتې دل نو وره وټکاو چې وټکاو مور او دس کې دا غزنه او تاوازو کې بایزي د بچي درغلمه صرف پټکولو باندې او پیژند چې څوک دی بایزي دی او د څوک راور کولاو کو دا ته چوکاته خپل الله والا خلقو چې وای کاته بایزید تعالی تر الله پاک لاسونو چت کوي الله پاک بایزید تعالی تر اوسه مقام نه دی ملشه کوم د پاره چې دی وته دی بایزید وای د دې دعا اوریدو چې په ما باندې هغه رموز او اسرار هغه منکشف شو ما محسوس کړ چې الله پاک هغه مقام ته صرف په دې دعا ورسول ما څنګه عجیب سره تا چې کوم څه په غرونو کې په ځنګلو کې او په خانقاهونو کې کوتا غوستا کور کې وو ته بهر ګرځې دا مور پلار سره د خصلو حکم اول کوي تاسو ته ما ویلو چې مور پلار ژوند دي خصلو کوي او فاتشي خصلو دغه سره بیا وکړي چې څوک فاتشي د چا مور پلار فاتشي بیا ور سره څه چلو کوي خصلو ور سره کوي او فاتشو سره خصلو دا دي چې دا هغه لپاره د الله نه دعاګانې غواړي دا هغه لپاره صدقات کوي دا الله په نوم باندې ورکړي صرف د جمعې په شپه یا پتلینا یا په
صالحتمه نه کله د موقع په لاس راځي الله په نوم څه ورکړي د خدای بختوره کوم شومانو دا طریقه خو چې کال کې یو تر د الله په نوم باندې ورکړه کلین دی که نه یا د جمعې شپه ده ولې د نورو شپو باندې الله نه قبلې یا بغیر د خوراک نه د غریب ضرورت پوره کا د غریب د زړه نه دعا وباسه منځونه ور د هغه دپاره وکړه روژې ونیسه د خپل مور و پلار دپاره تلاوت وکړه د قرآن عظیم هغو ته د هغې ثواب وبخه یو سړی د قرآن عظیم یو ختم وکړي تلاوت او د هغې ثواب خپل مرده ته وبخي الله جل جلاله د دې مرده په حق کې د پوره قرآن ثواب ولیکي او چا چې ویلی دی د ده په کاته کې د 9 قرآنونو ثواب ولیکلی شي شمتیا نه کو خپل مور پلار سره ښه سلوک د هغو د مرګ نه وروسته هم کو بدبخته نه جوړېږو مونږ به هم مرو مونږ به هم داسې محتاج ناست یو یو ځای کې قبر او پته نه چې موږ خپل مور او پلار په دعاګانو کې نه یاد کړي خپل مشران نه یاد کړي خپل کشرانو نه به څه توقع وکړو چې هغه به موږ یاد کړي زموږ دا خوښه ده چې موږ یاد کړي که یاد نه کړي نو موږ دې هم یاد کړو که زموږ هم څوک پته نه دی هلته خپل مور او پلار په دعاګانو کې هېر نه کړو دا ښه سلوک دی د هغه د دوستانو سره ملګرو سره خپلوانو سره ښه سلوک ساتو دا خو اولنی حکم دی دا تمهید دی د دې خبرې دپاره چې مور و پلار فرمانبرداري د هغو حکم منل دا په داسې خبره کې چې هغه جایز وي په داسې خبره کې چې هغه څه شی جایز وي که چېرته مور و پلار یو ناجایزه خبره په تا باندې کول غواړي نو بیا به د مور و پلار خبره نه مني تاسو زما په دې خبره باندې پوه شو که چېرته مور و پلار په تا باندې یو ناجایزه کار کول غواړي چې هغه شریعت کې جایز نه وي او ته هغه کار نه کوې هغه د دې وجې نه د تا نه خفه وي نو 20 پیرې دې خفه شي پروا مه کوه خو چې الله خفه نه شي پوهېږئ تاسو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مخلوق فرمانبرداري چې الله پې خفه کوي دا دین نه دی الله اکبر کبیره سعد ابن معاذ غالبا هغه چې کله مسلمان شو مور ډېر فرمانبردار و دی هغه مور حمله بنت ابي سفیان وه دی د مور ډېر زیات فرمانبردار و انتهایي زیات حکم منونکی و مور ته چې پته ولګېده چې بچی مې مسلمان شوی دی هغه درته ویل چې بچیا پرېږده دا دین دا د محمد صلی الله علیه وسلم ملګرتیا پرېږده زه خفه یم تا نه په دې باندې خیر هغه پرې نه ښوده دا ورته وایي چې ګوره ستا زما سره څومره تعلق دی نن نه پاپه راځم قسم یې وخوړ تاکید یې وکړو چې زه به تر هغه وخته پورې نړۍ په ژبه باندې کښېنه د رزق به ونه خورم چې تر څو تا دغه دین پرېښی یا به مړه شم یا به ته دغه دین پرېږدې په دې دوه کې به یو خبره داسې سخت تکنځای وکړو دا آیت نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې که مور پلار د دې نه په داسې خبره خفه کېږي چې مسلمانېږم نو هغه دې ځانه خفه شي هغو ته روان وکړو تا ته د مشرک کېدو وي نو مشرک مو جوړېږه دی لاړ خپلې مور ته وویل زما ستا محبت او تعلق په خپل ځای خو که ستا دا خیال وي چې زه به دا قسمه حربې استعمال کړم او دی به د دین نه راوګرځوم نو که ستا په بدن کې 100 ساونه 100 روحونه 100 او یو روح هغه په دغه طریقه باندې وځي چې ستا د لوږې د لاسه وځي نو هغه 100 واړه دې وځي هېڅ پروا مې نشته خو زه دین نه پرېږدم 2 ورځې که 3 ورځې هغې څه خوراک نه وخوړلی چې بیا خپله قسم مات کړه بیا یې خوراک شروع کړو
الله اکبر. مور پلار که چرته داسې حکم وکړي د خپل چې هغه د ظلم او د ګناه کاري چې په هغې باندې الله خفه کېږي، یا د بل حق ضایع کولی، یا حرام اخیستی، یا رشوت اخیستی، یا په چا باندې ظلم کولی، نو داسې خبره کې به د مور پلار خبره نه منلی کېږي. ووصینا الانسان، حکم کړی دی موږ انسان ته بوالدیه د مور پلار په باره کې حسنا د ښایسته سلوک. وَإِن جَاهَدَاكَ کچرته دا دواړه کوشش کوي پتا باندې لتشرکا چې ته شریک جوړ کی بی زما سره ما هغه څه لیس لک به علم چې نشته د تا سره پاغي باندې علم. دا الله سره د شریک جوړولو علم د چا سره شته؟ شته نشته، لا خو جهالت ده. فلا تطعهما، پس ممنا د دې دواړو خبره، ګناه خبره کوي هغه چاته ممنا. الی مرجعکم، ما تب واپس استاسو د دې مور پلار واپس زما طرف ته دا ستا واپس زما طرف ته دلته به فیصله کوو. فأنبئکم، پس خبر بدر کم تاسو ته بما کنتم تعملون، د هغه څه چې تاسو کول. والذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات، او عمل نیک کړي، لندخلنهم، خامخا داخل بکم دوی فی الصالحین، په نیکانو کې. الله اکبر. ووصینا الانسان، ما حکم کړی د انسان ته بوالدیه، په باره د مور پلار د ده کې حسنا د ښه سلوک. وإن جاهداکا، که چرته دا دواړه په تا باندې کوشش کوي لتشرک بی، چې ما سره شریک جوړ کی، ما لیس لک به علم، هغه چې نشته د تا سره پاغې څه پوهه. فلا تطعهما، پس مې منا الی مرجعکم، ما ته واپس دستاسو. فأنبئکم، پس خبر بدر کم تاسو ته بما کنتم تعملون، په هغه څه چې تاسو کول. هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عمل نیک کوي، داخل به کو مونږه فی الصالحین، په نیکانو کې. اشهد ان لا اله، گواهی ورکوم د دې خبرې چې نشته د معبود الا الله، مگر یو الله دی. واشهد ان محمدا، او گواهی ورکوم چې یقینا محمد عبده ورسوله، بنده د الله دی او رسول د هغه دی. اشهد ان لا اله
گواهی ورکوم د دې خبرې چې نشته دی معبود مگر الا الله مگر یو الله دی واشهد ان محمدا او گواهی ورکوم چې یقینا محمد صلی الله علیه وسلم عبده ورسوله بنده د الله دی او رسول هغه دی اشهد ان لا اله گواهی ورکوم چې نشته دی معبود الا الله مگر الله دی واشهد ان محمدا او گواهی ورکوم چې یقینا محمد عبده ورسوله بنده د الله دی او رسول د هغه دی یو پیر یو بل سره اړوي اللهم صل على محمد وبارك وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا